نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. سورة آل عمران پارا نمبر 3 آیت نمبر 72 رکو نمبر 8 خلاصه د رکو پس تاغین لفظی ترجمه. په دې رکو کې د کتابیانو یعنی د يهود او نصارا نکاره صفات بیانې کی. یو خداغي کوشش داو چې په څه طریقه باندې د مسلمانانو عقاید خراب کی. دغه شانتي څنګه چې هغوی کې دینی خیانتو، دغه شانتي هغوی کې مالی خیانت هم او رد په عقایدو د هغوی باندې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالت طائفة من أهل الكتاب. وقالت او اولا طائفة ودلی من اهل الكتاب د کتاب والونا د کتابیانونا د یهود او نصارنا. آمنو ایمان خکارکی بالذی پهغی انزلا چی نازل کلیشوی ده علی الذین پهغی کسانو باندی آمنو چی مومنان دی وجه النهاری پشورو دورز کی وکفرو او کفر وکڑی آخره باخر دورز کی لعلهم يرجعون. امید ده چی دوی وپس شي. یره ایمان خو منگ راوڑو و چی کل منگ تا پتا ولگی دا حق دین نده لحاظا منگ وپس کیگو. الان که اغوی پا حقیقت کی سر ایمان راوڑی نو و دا نور مسلمانانو عقاید دا خرابولو دا پارا و دا اغوی پا ذهنونو کی شکوک شبهات پیدا کولو دا پارا بای داسی کول. بل نکر صفت دا اغوی بیانی کی. ولا تؤمنو او ممنی دا هچا خبرا الا لمن مگر دا هغا چا تبع دینکم چتابی وی د دین ستاسو. قل ورتو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان الهدى یقینا ہدایت حق دین هدى اللہ ہدایت دا اللہ دے یعنی دین اسلام دے. او دوی بداویلا ان یؤتا احد آیا ورکولیشی یو کستا مثل ما اوتیتم پمثل لحقی چه درکلی شوی دے تاسو تا یعنی تاسو سر چکم سدی دغشان دستاسون علاوه بل چاہتا نشم ملاوی دے. او یحاجوکم او آیا جگڑا بکوی تاسو سرا عند ربکم پنز درب ستاسو یعنی نشی غالب کے دے پتاسو بانی سوک. دا دا حقوی اعتراض او دا حق اعتراض جواب مخی بیان شو. ان الهدى هدى الله. قل ورتو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان الفضل یقینا فضل ہدایت بید اللہ پلاز اللہ تعالی کی دے یؤتیہ ورکوی من یشاء چاد پارچی خوخشی واللہ اللہ واسع فراخر وستن کے علیم پوہ دے یختص خاص کوی برحمته پخبل رحمت سرا من یشاء هغه چا لرا چې وغواړي. والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند لوی فضل دی. بل ناکار صفت ده هغوی بیانی کی چې څنګه هغوی کی دینی خیانت ده دغه شانتی دنیاوی او مالی خیانت هم ده. او چا کی چې خیانت وی الله تعالی ده هغه سره مینه او محبت نک. ومن اهل الكتاب او بعض د کتابیانو نا من هغه سوق دی ان تأمنه کچری تاسو امین وگرزوی امانتدار اکڑی هغلرا بقنطار بیولوی خزانی سرا دیر مال سرا یؤدیه الیک نو ادا بکڑی دغم مال تاتا دا خصفت دے. او دا سی خلقو تا اللہ اسلام هم نصیب لکه عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. ومنهم او بعض ددوینا من هغسوک دی اذ تأمنه چکا چرتا امین کری هغلرا امانت ورکڑی هغتا بدینار یو دینار لرا یو اشرفی لرا لا یؤدیه الیک نئی ادا کوی تاتا نئی در کئی بلکہ خیانت پکی کئی الا ما دمت علیه مگر چی ہمیشہ تا دہغا پخوا کے قائما ولار دا پارا دا غختنو. ذالک دا پدی وجبان دی بانہم چی یقینا دوی قالو وائی لیس علینا نشتدے پا منباندے فی الامیین پا مال دا اخستلو دا امیانو کی سبیلن سگنا عذاب او زمان. دا امیین مراد علاوہ دا اہل کتابنا نور خلق دی
حلالي گني او تعصب هم ورسره کوي او د حلت حرمت اختیار دا صرف الله لره دی نو حرام شی د ځان د پاره حلالي ويقولون وای على الله الكذبا فالله باندې دروغ يردا حکم په تورات کې دی حالان کې په تورات کې دا حکم نشته دی وهم يعلمون او دوی پوهیږي زیره دی او بشارت دی هغه چا د پاره چې چا کې امانت وي او پچا کې تقوا وي رب العالمین دا غسر مینه کوي او محبت کوي دا سیندا دا تاسو چې وای بلا اولنا من اوفا چا چې پورواله وکړو بعهده فلوز خپل سرا واتقا او يريدوا د الله نه فإن الله يقينا الله يحب المتقين من ساتي د داسي تقوا دار سرا چې خیانت پکې نه پدې آیات مبارکه کې 15 ګناهونه او پاغه باندې 15 قسمه سزاګانو بیان دي ان الذين يقينا هغه کسان يشترون چې اخلي بعهد الله فلوز د الله وايمانهم او فقسمن خپل باندې ثمنا قليلا قیمت لگ اولئک دغنا کار صفتن والا خلق لا خلاق لهم نشتد برخا دوی لرا فی الاخرت پاخرت کی یو سزا دویم ولا یکلمهم الله خبری بون نکلی دوی سرا الله خبری د منی او د محبت او د شفقت دریم سزا ولا ينظر الیهم وبن ګوري دوی تا پکتلو د شفقت او رحمت سرا یوم القیامت فورزا د قیامت سلورم سزا ولا یزکیهم او پاک بنکړي دوی لرا پنځم سزا ولهم د دوی د پاره عذاب الیم عذاب دې دردناک یو ګنای دا وکړه چې وعده ما تکړه دویم ګنای دا وکړه چې داغه په مقابل کې پیسې واخیسته دریم ګنا دا چې قسمونه په دروغ کوي څلورم ګناه دا چې د الله د نوم توهین کوي او پنځم ګناه دا چې دوکه ورکوي وان منهم او یقینا بعضی د دوینا لفریقا خامخا یوډل دا یلؤون السنتهم چې اړوي تاوي جبی خپل لرا بالکتاب په کتاب سرا لتحسبوه دې د پاره چې خیال وکړي په هغه باندې من الکتاب د کتاب د الله نه دا ښکار کوي چې دا د الله خبره ده د الله د کتاب نه ده وما هو او نوی هغه من الكتاب د کتاب د الله نه ويقولون وای هو من عند الله د طرف د الله نه دی هلن کی وما هو نوی دغه من عند الله د طرف د رب العالمین ويقولون وای على الله الكذب فالله باندې دروغ وهم يعلمون او دوی پوهیږي چې دا ګناه ده پوهیږي چې دا دروغ دی آیات مبارکه کې رد ده په نصارو چې هغه وایي چې عیسی علیه السلام مونږ ته دا امر کړی دی چې مال را رب ونیسئ نو هیڅ کله یو پیغمبر یو نیک انسان چاته دا نه وي چې ما د الله سره شریک کا ما کان لبشر او ندی مناسب د هیڅ یو انسان د پاره هیڅ یو بنده د پاره ای اوتیه الله الکتاب چې ورکړی وي الله غتا کتاب الحکم په د دین والنبوة پیغمبری ثم بیا یقول وای للناس خلقتا کونو شیء عبادا لی بندگی کون کی مال را من دون اللہ سوا دا اللہ نا ولیکن کونو لیکن وای چی شیطاسو ربانیین خدای خلق بما کنتم تعلمون الكتابا ووجد دی چی خودن کوي تاسو خلقتا د کتاب وبما کنتم او پوجد دغی چی تاسو تدرسون زد کوي کتاب لرا ولا یأمرکم او اجازت ندر کوي تاسو تا امر نکوي تاسو تا نه الله او نه د الله کومیو پیغمبر ان تتخذوا الملائکه چونی سی تاسو ملائکو لرا والنبیین پیغمبران لرا اربابا معبودان حقدار د بندگی نو بیا د اولیاء الله درجه خداغینه ډیره لاندې ایامرکم ای امر کوي تاسو ته بالکفر په کفر باندې بعد اذ انتم مسلمون بس د هغینا چې تاسو مسلمانان دا خو کفر دی امر کول په عبادت د غیر الله باندې